جی مرګرو سلام مې واخلئ. دا کلیپ د هغه خلکو دپاره یې کوم چې ویجیټیرین دي. دی دلته پېښور سبزي منډی کې یو. دی دلته مطلب ډېر نفاست سره دا چیزونه صفا کړي مې ډېر ښه طریقې سره. لکه ظاهره ده د مزدورۍ یو دغه خو ورکې هم وي، خو صفا سوتره سبزي هر څوک خوښوي. بنډۍ که تاسو وګورئ بالکل هغه لیډیز فنګر چې کومې دغه ته وایي نو هغه بنډۍ دی سره لکه موجودې وي. دلته دواړو اړخو ته دلته د غوښې دغه هم دوکانونه دي. دا ګازرو دغه اکثر له د پلو دپاره استعمالیږي. نو دا دی دلته کټ کړي وي او تاسو ته میلاویږي. دلته دا سبزي مختلف لکه دی کوشش دا وي چې لکه فرش سبزي راوړي او دلته ډېر فرش وي هم خوند کوي. لکه دا ساګونه وګورئ چې کوم خلک ویجیټیرین دي، دا صرف دا ویډیو د عقید دپاره ده. لکه دی ډېر زبردستې طریقې سره دغه کړي. مزدوري خو ټول خلک کوي، خو لکه دی خواریانې ځکه کوي چې لکه د دې سټریټ ښکلا دا وي چې لکه دلته صفا هر څه موجود وي. دی یې وینځي باقاعده د دې د مینټننس دپاره دغه دپاره ځان نه خوله وکاږي. نو د هغې نه پس که له 100 روپۍ دی بال بچ له یوسي که نه، نو دا هغه خلک دي، هغه مزدورکاره خلک دي چې دی له بیا خوب بغیر ګولو ورځي. که مونږ غټو خلکو ته دغه وکړو نو د هغوی تګودو دومره نه وي، د دی په شان نه وي. نو دا فوډ د دغه سبزۍ حوالې سره دغه سټریټ دی. نو ما وایي چې دا تاسو سره ورکړو سبزیانې تاسو سره کومه لکه مختلف قسمه سبزیانې، که هغه بندګوپي دي، که هغه کدو دي، که هغه ټیپر دي، که هغه ټنډې دي، که هغه ګازر دي، ټماټر دي، شملا مرچ دي، الوګان دي، یا فرض که دغه دي بنډۍ دي او هغه هم ډېرې زیاتې فرش او د لیډیز فنګر په شان بنډۍ دي. نو هغه دلته لکه تاسو ته میلاویږي. او دغه ټول سټریټ چې کوم دی دغه ټوله ګلۍ د دې نه ډکه ده. که هغه مختلف لکه ادرک وګورئ، که اوږه وګورئ، که اوږه هغه چاینا وي، جیور وي، یا همداسې دغه وطنۍ اوږه وي، نو هغه ډېره زیاته دغه وي. ما خو تاسو ته مخکې مو وویل دغه مې د سره شریک وو د ګازرو دغه د پلو دپاره چې کوم دغه وي. بلکې لکه دا به درته ووایم چې لکه که تاسو د دې فرشنس وګورئ که نه، نو لکه دوی ډېره زیاته خواري کړي دې سره. لکه د خوراک دپاره بالکل تیار وي. که کور کې هم نه وینځي نو دوی دومره خواري کړي چې لکه دا بالکل د خوراک دپاره تیار وي. نو دی پې ساره راسي لکه خپل تګودو کړي وي، خپل هغې کړي وي، په دغې باندې محنت په دې باندې کړي وي. که د دغه حوالې سره موږ تاسو وګورو د ساګونو حوالې سره، که هغه ګرم ساګ دی، که هغه پالک ساګ دی، که هغه د جمامې ساګ دی، که هغه بل ساګ دی، د پیشتري ساګ دی، نو هغه دلته خامخا میلاویږي. او بله خبره غټه خبره په دې کې دا ده چې لکه دا ټول هر څه چې کوم دي نو دا ټول هر څه تاسو ته په یو سټریټ کې میلاویږي. لکه یو سټریټ کې چې تاسو راشئ نو په یو سټریټ کې پېښور کې کریم پورې سره خوا کې ګنټاګر نه لږ را مخکې نو دغه سټریټ دی او دغه د سبزیانو نه ډک دی، دغه میلاویږي. زه په لاره باندې تلم نو ما دا ضروري وګڼم چې لکه تاسو سره دغه کومه ګوره لکه داسې سبزیانې چې لکه هغې دغه وي. ګوره په من کې وګوره، په من کې دلته موجود وي. ګندر وګوره دلته موجود وي. د دی لکه هر قسمه سبزي دی سره وي او لکه ښه ریټس هم د دی ښه وي. او بله خبره دا چې چونکې تا ته په یو ځای باندې د رش وش نه د بچ کېدو دپاره تا ته په یو ځای باندې ټول هر څه میلاویږي، نو په دغه وجه باندې د دې ځای انتخاب ډېر زیات ضروري وي. نو الو، کچالو، مختلف نومې سبزي ستاسو په ذهن کې راځي نو هغه دلته کېوي. ځکه بعضې ټایم داسې وي چې لکه زموږ ذهن کې یو خبره راشي یاره فلانې شی به میلو شي، فلانې شی به میلو نه شي، خو دلته زیات تر سبزیانې لکه موجودې وي. نو دغه هله والو د دې سبزۍ د سټریټ ما تاسو سره شریک کړ. هیله لرم چې تاسو به دغه پروګرامز وغیره دغه کلیپ خوښېږي. ما له ښه کمنټس راکوئ، ښې مشورې راکوئ. او دغه یو غوښتنه به درنه وکړم چې زما د دې چینل دا واچ ټایم لږ کم دی، نو په دې کې راسره لږه مرسته وکړئ. ډېره مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. بالوی الله مو سپارم. مخکې ځو نو که ښه ځای راغلو بیا تاسو سره شریک